الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال. رب العالمین په فضل او په کرم د رمضان مبارک میاشت بیا راغله. الله ذوالجلال دی په دغه میاشت کې مونږ له د روجو د نیولو او د نورو عبادتونو توفیق را نصیب کړي. رونو دا د رب العالمین په دې مسلمان یو فضل او کرم دی او د الله لوی رحمت دی. روجه څنګه چې په مونږ فرض دي دارنګې په نورو امتونو باندې روجه فرض وي، خو زمونږ او د هغې په طریقې کار کې او په ورځو شپو کې اختلاف. هغې باندې چې روجه فرض وي نو هره میاشت کې 14 14 15 دا به مخکې امتونو روجې نیولې، دا هره میاشت کې به وه. نو د دې نه 12 میاشتې دي نو په حساب 16 روجې ته جوړېږي. 14 د دې سپومې د میاشتې او 14 او 15 او د عاشورې او د عرفې ورځ دوه سره غشي نو دا ټول 18 روجې په پخوانو امتونو باندې فرض او لازم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او داغه په امت باندې دقه روجې مخکې فرض وي. قرآن حکیم کې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. څرنګه چې په نورو امتونو باندې روجه فرض وي هغه سي پتا سوم فرض دي. ایام معدودات دا د شمیر ورځې دي، د شمیر ورځې هم دغه وي که 14 او 14 او 15 د هرې میاشتې او عاشوره ورفه. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې هم دقه روجې به نیولې او چې مدینه منوره ته تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس بیا دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان مبارک میاشت دا هغه میاشت چې الله تعالی پکې قرآن نازل کړی دی او رستو فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چې پچا د رمضان دا میاشت راشي دا غیر روجې دی ونیسي. نو په مدینه منوره کې چې د رمضان د میاشتې روجې کله فرض شوې نو هغه مخکنی روجې د هرې میاشتې 3 عاشوره ورفه هغه فرضیت منسوخ شو. اوس هم که څوک دغه 3 ورځې په هره میاشت کې ایام بیز ورته وایي او د عاشورې او د عرفې روجه نیسي نو مسنون دا سنت دی. نبی علیه السلام یې ترغیب ورکړی دی خو فرض نه دی. فرض روجې صرف هغه د رمضان د میاشتې دی. رونو دې میاشت الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی دومره چې د حد نه وته. ما وایي چې دا د الله کرم دی په مونږه چې ګناهونه وکړي انسان د خامخا نفس لري او شیطان لري چې ګناه وکړي او د میاشت تر باندې راشي او د رب العالمین عبادت ته پکې وکړي
نو الله به یې د ګناه نه پاک او صاف کړي. د دې روژې داسې مثال دی لکه یو جامه چې خیره نشي او بندې ووینځي او صفی کی په صابون باندې په ګرمو اوبو په هغه لرګي وډبئ، په لاسونو یې وډبئ، په خپو پې وګرځي. تقرنګې د رمضان دا میاشت د انسان د وجود صفایي راولي. د باطن چې د روژې دا میاشت په سړي راشي، د ورځې روژې ونیسي، د شپې الله ته سجده ولګوي، وجاړي، عبادت وکړي، نو دا وجود رب العالمین د ګناهونو نه پاک کړي. دا د خدای پاک فضل شو کنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، حدیث پاک کے راضی، چې د رمضان د میاشت کله تیره شي او د شوال میاشت شروع شي د رکوټ اختر، نو الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کړي. نو چې د الله حکمي الله سره خواص شته او د فرشتو کاری د انسان کارم ني، نو تاسو اندازه ولګوئ چې هغه به څومره محنت کوي او جنت په کومه طریقه ډولې کوي. نو لګیا شي دا فرشتې د جنتونو په آرایش باندې، په ډول بوټي پکې کری، آباده بلډینګونه پکې جوړي، صفائی پکې راولي، چمنونه قسم قسم چې دا الله څنګه خوښي. 11 میاشتې د فرشتو کاری په دې جنتونو کې. نو چې د شوق قدر دا اخیری روز شي او د رمضان دا میاشت راښکاره شي، نو د الله د عرش د سورینا د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوزي، یو ډېره مزیدار او خشته هوا. نو په جنتونو کې چې څومره حورې دي په هغې باندې ورشي، نو د هغې هغه حسن، هغه ډول، هغې هوا سره نورم زیات شي او د هغې زړونه ډېر زیات خوشحاله شي. نو د رب العالمین نه یو سوال وکړي چې یا الله مونږ د نه یو سوال کوو. ګوره الله ته هر څوک محتاج دی. پروردګاره د خپلو بندګانو نه زمونږ دپاره د نیکانو خو خاوندانو انتخاب وکړه. الله داسې خاوندان مونږ له مقرر کړه چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په مونږ یخې شي، لکه هغوی په مونږ خوشحاله شي او مونږ په هغوی خوشحاله شو. دا د رمضان په دې لومبۍ چې دا میاشت ښکاره شي، نو هغوی په جنتونو کې الله ته سوال شروع کړي او د الله د عرش هوا پې ولګي. هغه خلق چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، نو رب العالمین هغه دعا د هغوی په حق کې قبلوي. ګورئ یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې خلق به په تکلیفونو کې مبتلا، څوک به په خولو کې در نامه پورې، څوک تر کونډو پورې، څوک تر مرۍ پورې، څوک تر خولې پورې ډوب وي او سخته سختی وي په دې خلکو انتهایی. الله ته به محتاج جهنم به غرغنډې وي او دا خلق به په دې سوچي چې یا الله اوس به مونږ کم خوازو، جنت ته او که جهنم ته، بلکې هر چا ته به خپل هر څه معلومې عملنامه به راشي. وی یو قوم به چې هغه به د الله د عرش د لاندې ناستي سوري ته او درستخان به ورته لګېدلي او دی به پې لګې خوراکونه به خوري، میوې به خوري او داسې شور به کوي، ګپ شپ په یو بل سره لګوي لکه دا مازدیګر چې دا مارغان ماړه شي او دې اونو ته راشي او دا شور یې جوړ کړي. دې اونو ته دا مارغان مازدیګر راشي او دی خو ماړي، نو یو اونې ته ټوپ کوه، یو څانګې ته یو چغار یې جوړ کړي. دا خوشحالی نه، یو بل سره هغه لوبې کوي، ګپ شپ لګوي، خو د مارغو په ژبه مونږ پوهېږو نه. وی دارنګې د الله د عرش د سور د لاندې په دغه درستخان به د یو بل سره ګپ شپ لګوي او چغې او شور به یې جوړ کړي، چغار به کوي، خوشحاله به یې، اوبه به یې، ډوډۍ به یې، میوې به یې، د خولو او د ګرمۍ او د تو نه به بچي. دا نور خلک به وایي عجیبه ده، مونږ د تو نه مړه شو، د الله د عذاب نه قتل شو. او دا کم خلک دی چې د الله د عرش د سوري مو بیا د الله د عرش سوري او خوراکونه او میوې دي مونږ د لوږې مړه شو او هغې ته خشته یخې اوبرې مونږ د تندې مړه شو. مونږ په غمونو کې مبتلا یو، هغه خوشحاله دی او چغار کړي چې دا څوک دی. رب العالمین به ورته آواز وکړي چې دا زما هغه بندګان دي چې هغې په دنیا کې د تو د ګرمۍ په موسمونو کې زما د رضا دپاره روجې نیولې دي. دا د روجو برکت. دلته خو به لږ تکلیف در باندې تیر شي
معمولی غونده، لیکن د جنت او د قیامت تر ورځې خوشاله دی بیا دې په وس کې الله مونږ ته وکړي. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل الصائم فرحتان د روزهدار د پاره دو خوشاله دي، دو خوشاله. یو خوشحالی دا ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو خوشحالی کم وخت چې دی روزه ماتي، واقعي هغه وخت کې سړی خوشحالي د خوشحالۍ نه نظر نه لګي، پکوړې پکې وي، کباب پکې وي، او اوس نن سبا خو زه بیا د شربت روزه نه شربتونه پکې وي، کجوري پکې وي. یو غریب نه غریب کور کې رب العالمین خپل نعمت ور نازل کړي. دا ښکاره خبره پټه نه ده. نو خوشحاله یې ورته مازدیګر نه ورته خوشحاله چې اوس به روژه ماتېږي. او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د قیامت پر الله سره ملاقات کې، نو اوس دې دی کې زما دا زړه یو پوټی خوشحاله شي. زه وایم د دې دو خوشحالو واده نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی. اوس څه پته لګي چې زمونږ دا روژه قبوله ده او که نه ده، او د الله د ملاقات په وخت خوشحالي شته او که نشته. خو چې د یوې خوشحالۍ ته وګورم چې دا خو الله راکړه، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دویمه به م انشاءالله الله راکړي. یو راکړه که نه. او موږ کمزوري بندګان یو د الله تعالی، د روژې د هغې حقونو پاسداري نشو کولی کم چې دي. زه خپل وس به کوم، د خپل وس مناسب. نو دوه خوشحالۍ نبی علیه السلام فرمایي دا یو خو راته وښوله، نو انشاءالله چې کومه نه ښکاري دا به م راته رب العالمین ښایي. هغه خوشحالي بیا کومه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده. دا طالبان په موږ سوال کوي، وی اره عبادت د الله ده، منظم د الله ده، زکاتم د الله د پاره ده، حجم د الله ده. الله دا ولی وی چې دا روزه زما ده. دا حدیث قدسی د پیغمبر علیه السلام الفاظ دی، د نبی الله نه نقل کوي. نو طالبانو ته موږ جواب کوو چې په نور عبادتونو کې بیا هم څه ناصریا وي. کریانی بل بنده به دنه خامخا خبرېږي. لکه مثلا چې سړی مونځ کوي په جمع کې دنیا دنه خبر شوه، نو ټیک ته دا به وایي چې الله هم خوشحاله شي. خو ډکې د سړي دام راځي چې دا خلک هم وویني چې ګورې ما مونځ وکړي. د ډېرو خلکو ډکې دا راځي. حج چې کې دنیا دنه خبرېږي. زکات کې ورکوي چې هېڅوک هم پوه نه کړي، خو چې چاله یې ورکوي هغه خو دنه خبر شو که نه. او روزه داسې یو عبادت دی چې ته پې څوک نه خبرې، ما سوا د الله نه پې هېڅوک هم نه خبرېږي. زمونږ د دې هدایې چا چې لیکلې د علامه مرغیراني رحمت الله علیه لوی عالم دی، هغه 15 کاله روژه نیولې وه، 15 سال. او دا 15 کاله چې هغه نه روژه نیولې ده، نو په دې ته یو الله خبر دی، باقي ته هېڅوک هم نه دي خبر. وروسته پې بیا شاګردان پوه شو. او هغه سین ښځه هم ترې نه وه خبره، بچي هم ترې نه و خبر. ماښام به وله د کور نه ډوډۍ راغله، د دې یو خاص ځای و، هلته به دا کتاب لیکه. بیبي ته به یې وې کېده، یا لور به وه یا هر څوک چې و کېده، ور راپسې بند که ځه. نو هغه به ورته هغه ډوډۍ کېښودل. نو ده به دا چل وکړه چې شاګرد ته به اواز کړي دې خوا راشه، وایي دا ډوډۍ وخوره. معمولي غوندې به یې ترې لږه غوندې لرې کړه بالښ لاندې پېشمني دپاره، او شاګرد ته به یې وایي دا وخوره. نو شاګرد به راغی هغه ډوډۍ به یې وخوړه. هغه به دا ګمان وکړه چې ګینې دا د ما د استاد نه پاتې شوې ده. نو شاګرد به یې وخوړه. نو چې شاګرد بیا رخصت که، بیبي ته به یې اواز وکړه، وایي دا لوښي دې تش یوسه. نو کور والا به یې پیدا خیال وکړه چې ګینې دا دو خوړه. شاګرد به یې ګمان کړو چې دا ترې پاتې ده او مال یې راکوي. منځ کې به ده روژه وه، دا د غرمې د ډوډۍ، د غرمې ډوډۍ باندې به هېڅوک نه پوه وه، پټه بلکل. او د ماښام ډوډۍ د هغې نه به یې هم لږه غوندې بچت کړه، نو پېشمنې به یې په هغې باندې کوو. 15 کاله یې روژه وه، 15 سال. او دې 15 کالو روژه کې ته نه ښځه خبر وه، نه ته بچي خبر و، نه ته د کور خاوندان خبر و، یو الله ته خبر و. نو مونځ کې د نه خلک خبرېږي، زکات کې خبرېږي، صدقه کې خبرېږي، حج کې خبرېږي. او په روژه کې چې ته څوک نه خبرې ما سوا د الله نه هېڅوک هېچا ته پته نه لګي. نو دا عبادت خالص الله له شو، صرف الله له. وانا اجزي به. او الله فرمایي د دې بدل به م زه ورکوم. ښه د نورو عبادتونو بدل خو هم الله ورکوي، نه فرق دی پکې. د نورو عبادتونو بدل خو الله د فرشتو په ذریعه ورکوي. او دا روژه داسې عبادت دی چې د دې بدل به رب العالمین په خپله ورکوي. لکه بعضې شی وي
نو بادشاہ اعلانو کی وزیر ته وی دا ته ورکه، او بعد چې اهم شي وي نو بادشاہ یو مزیدار محفل جوړ کړي نو په خپل لاس هغه انعامونه ورکوي. تمغې مرغې چې د فوجانو له ورکوي نو دا بادشاہ دا پروګرام جوړ کړي نو په خپله یې ورکوي، او څه دا خلکو له چې کوم شی عام ورکوي د وزیرانو په لاس یې ورکوي. نو الله ذوالجلال به د رمضان د روجې دا بدل به الله په خپله ورکوي. او یا دا چې د نور عبادتونو ثواب به په یو عجیبه اندازي او د روجې بابت په ډېر بل شال اندازي چې خلک به د قیامت پر ورځ تماشې کوي. دا د روجې د میاشتې یا د روجې د نیولو هغه فضیلت او ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری چې کوجه به وه نو ملګري به یې راغونډ کړل، یو تقریر به یې ورته وکړو، یو بیان به یې کوم. اخیری د شعبان ورځ د شوقه ده، نو هغه اوږد بیان دی، خو د هغې هغه خلاصه درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل ای بندګانو تاسو باندې یو ډېره مبارکه میاشت راله، قد اظلکم شهر مبارکون، داسې یو د برکت میاشت در باندې راله چې هغې باندې الله ډېر زیات د هغې په راتلو خوشحالېږي. څنګه میاشت ده؟ داسې میاشت ده که ته پکې د نفل عبادت کې د هغې ثواب د فرضو برابر دی، او که فرض عبادت پکې کې د هغې ثواب د اویو فرضو برابر دی. د سهار مونځ دی وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه چې د اویو سحرو مونځ دی کړي. یو ورځ د عبادت وکړه مونځونه دې ونیول، پنځه واړه مونځونه دې وکړل، دومره اجر به الله په هغه یو ورځ درکړي لکه اویا ورځې چې تا فرض مونځونه کړي. بیا فرمایي نبی علیہ السلام وی که چا الله تعالی ته صدقه م ورکړه لکه نفلي صدقه یې م ورکړه د هغې ثواب هم یو پاویا دی. ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا شهر المواسات دی. مواسات څه ته وایي؟ د ښېګړه چې ورته موږ په پښتو کې وایو، یو بل سره ښېګړه کو. وی روجهدار له پکې روجه ماتې ورکړه. صحابه کرام ورته عرض کړي د الله رسوله وی مونږ خو غریبانان یو، هر چا سره خو روجه ماتې نه چې بل چاله ورکړي. وی که چاله یو ګوټ پی ورکړل، که پی نه یو ګوټ اوبې ورکړې هغه ته به الله دغه اجر ورکړي. او چې چاله یو کجوره ورکړه یو ګوټ اوبه ورکړې په روجه ماتې کې رب العالمین به دې ورکوونکي له دومره ثواب ورکړي لکه د هغه روجهدار د روجې چې څومره ثواب دی، د هغه به کمیږي نه، د هغه روجهدار د روجې ثواب به کمیږي نه، دله به هغه مره الله ورکړي. مسلمانانو په دې کې یو بل سره ښېګړه وکړي. کم چې پکې مونږ خلکو کې ښېګړه نشته، په خپله که یو سړی ډېره موړي او ډېره مالداري نو ډوډۍ به ترې اوچه پاتې شي، په سپو باندې او په پیشوګانو به وخوري، خو غریب مسلمان روړله به یې ورنه کړي. په صحابه کرامو کې ګوره دا صفت نو. یو حدیث پاک کې راځي د یرموک یو جنگ شوی، غزوه یرموک. یو صحابي وی زه ورغلم په دې جنگ کې چې څوک زخمیان شي او اسم په ګرمۍ کې تنده راځي او چې بیا وینه د انسان نه وبهږي بیا هم تنده راځي، او بیا د هغه ځنکدن وخت کې هم تنده ډېره زیاته وي. وی زما راتره یو ځای چې ورغلم زخمي پروت و، وی ما ته چې ما له اوبه راوړه. وی زه لاړم یو مشک مې د اوبو ډک کړه او ومېړه. وی د تره هغه زوی له مې راورسه. وی ما د هغه مشک د خولې نه د هغه په خوله کې اوبه اچولې. وی دې درمیان کې هغه سره خوا کې داسې نږدې یو بل زخمي پروت و. وی هغه د اوبو ته داسې نیغ نیغ وکتل او یو فریاد یې وکړ هم تږي. وی ما ته راترې د زوی اشاره وکړه چې ما پرې راغلی اوس ګوره ځنکدن وخت. وی هغه له مې یوړی. وی چې ما د مشک خوله سپړدله او هغه ته مې اوبه برابرولې خولې ته، هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و. وی هغې اشاره وکړه چې هغه له یوسه. وی هغه اوبه مې هغه له یوړی په منډه اوس. وی هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه اوبو ته داسې په شوق وکتل. وی هغه ما ته اشاره وکړه چې ما پرېږده او دې بل روډ له مې یوسه. الله اکبر. دا د صحابه یو بل سره مینه وه په احادیثو عملو. د ځنکدن په وخت کې ځان پرېږدي او بل له یې ورکوي. وی بل له مې یوړه. وی چې هغه له مې ورسوله اوبه مې وتاړولې د هغه نه ساه ختلی و. وی دغه دویم له مې راوړه. وی چې هغه له رالم ام او ساه ترې ختلی و. وی هغه بل له مې راوړی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و. وی د تره زوی له مې راوړی. وی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و.
د ځان کدل په وخت کې دې ته ایثار وایي. صحابو کې دا صفت و ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، په خپله به د لوږې مړه کېدل بل له به یې ورکوله. دا ځان کدن وخت تکلیف دی ورته مري، څومره سخته تنده ده. نه هغه مسلمان رور مې دی د تندې تکلیف دی زه به پرېږدم خو چې هغه له ورکړم. دا آیت نازل شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه ملګري راغی نارو غریبانان، وی فرمایل څوک شته چې دوی ډوډۍ له بوځي. ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي د پیغمبر علیه السلام هغه وی بیبي ته وی کور ته بوتللو، بیبي ته وی هغه زمانه کې دا پرده حکم وروسته نازل شوی، میلمه به خلکو کور ته دننه کوي. اوس هم په دې قبایلي علاقو کې دا رواج دی. ښځې ته وایي بیبي ما یو میلمه راوستلی، ګورې خو دا میلمه عام میلمه نه دی، دا د نبي علیه السلام میلمه نه دی. نو ګورې چې څه درکاري ټول وله راوړه چې څه یو شی پې پټ نه کړې، د پیغمبر علیه السلام میلمه نه دی. ښځه ورته وایي سړیه مونږ کره خو نن څه نشته، دومره خوراک دی چې زمونږ د دې ماشومانو بچو به وشي. وی داسې وکړه چې دا ماشومان اسې وغولوه اودې که په لوبې که بس خوب ورشي وده به شي تیرې نار وده شي. خو دا میلمانه د نبي علیه السلام مبارک میلمانه دی چې دا نار پاتې نه شي. نو هغه ماشومان یې اسې وغولول او په لوبو ټوقې مشغول کړل، هغه ماشومان وده شو. بیا ورته دا خاوند وایي دې ښځې ته دا وایي څه چل به کوو، که دې میلمنو سره مونږ ډوډۍ خورو نو دا خو دومره نه ده چې مونږ ټول پې ماړه شو، میلمانه به نیمګړی پاتې شي. که دا ډوډۍ د میلمنو له ورکو مونږ ورسره نه خورو نو دا د هغه زمانې رواج و چې میلمه به بې کوربه ډوډۍ نه خوړه، نو څه به کوو؟ نو دا خاوند ورته وایي ښځې داسې چل وکړه چې ډوډۍ کېده، نو چې مونږ ډوډۍ ته سین کېږو نو ته پاسه دې ډیوې له او په داسې اندازه پاسه چې د ډیوې رڼا د کمه را تیزو مې چې میلمانه پې نه شي، نو پوکې ورکړه مړی که. زه وایم چې ډیوه دې مړه کړه ته به چې دا خو ما تیزوله اوس نه بلیږي، په دې چل به مونږ هغه چل ول به وکړو. نو بیا تم راځه نو مونږ به اسې تالي له ګوتې وړو، میلمانه به ماړه کړو، تیاره به خفه به هم نه شي چې دا دوی را سره ډوډۍ ونه خوړه او ماړه به هم شي. نو عمقه چل یې وکړه چې ډوډۍ سین کاسه کېښودله، ښځه خاوند هم کېناستل، میلمانه هم کېناستل. وی ښځې دا رڼا د دې ډیوې لږه کمه نه ده، ورېږه پاسم تیزو مې وره له ګوتې پکې وره ډیوې مړه کړه قصدن. یا ښځې ډیوه دې مړه کړه ورېږه ټیکو مې نه ټیک کېږي، په داسې طریقه باندې هغه ډیوه بس نه جوړېږي. کېناستل زه راځه په تیاره کې به وخورو، دوی به اسې کاسې له ګوتې وړه او میلمنو ټوله ډوډۍ وخوړه. خو میلمانه پې پوه شو. سهار وختي هغه میلمانه راغلل نبي علیه السلام ته الوی دا الله رسوله داسې خلکو یې لېږلی دا چل وکړه. قرآن حکیم کې دا آیت نازل شو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، په خپله لوږي دي، نار دي، ماشومان اوږې او نار سملی اوده کوي، ډوډۍ په خپله نه خوري، میلمه مړی. وایه دا صفت په مونږ کې شته؟ قطعا نشته. الله دې مونږ کې دا صفت پیدا کړي. ګاونډي نږدې د ګاونډ ملګري د کلي ملګري ابه نار نه ورسملي، درک به نه لګي، بې ډوډۍ به سملي، او مونږ کره تا کره به 15 او شپږ قسمه ترکارۍ پرتې وي، درنه پاتې شي پسپو به یې خورئ، د پیشوګانو به یې خورئ. دې کې خو د دې غریبانانو حق ته قیامت پر ورځ رب العالمین دې حق تپوس کوي. نو رو جماعت یو بل له ورکول، یا دا چې کوم ګاونډ کې غریبانان دي هغې له وړه ورکول اغېشتل، یا داسې غریبانان دي هغې د ترکارۍ درک نه لګي هغې د ترکارۍ اغېشتل، کجورې ولا اغېشتل، یا بل رو جماعت چې څه دی وس کېږي. دا ګورئ خامخا کوئ، په دې ستا رزق کمیږي نه، دا درته زه قسمین ویم چې په دې ستا رزق زیاتېږي. یور به صدقات قرآن حکیم کې الله فرمایي صدقه خدای پاک زیاتی. نو یو خدا دی چې پرو جماعت کې خلکو سره ښېګڼه کول. دویم څه دي؟ روژه به د رمضان نیسي، اوس الحمدلله سانه روژه ده، د جمعې روژه ده، وړي نه چې څه تنده پکې ولګي. او بیا د خپل بالغ بچي ګورې د روژې نه منې نه کوي. دا د دې زنانه ډېرې تکړۍ په دې روژه نیولو کې، خو یو غم په دې زنانو کې شته، نور ډېرې بدې دي، بونځم کوي، صدقه م ورکوي، قسم دی د دې سړو نه دا ښځې په عبادت کې تکړه دي، ګوره ذکر و اذکار هم کوي، خو یو غم پکې دی چې بچي ته به وایي ای بچې هله روژه ماته که ګورې خراب بشي، ناجوړه بشي، صحت به دې خراب شي. دا یو غم په زنانو کې لږ لسوان دي اصل کې زنانه. پام کوئ ګورې دا ونه کې خراچې صحابیاتو ته د هغې ماشومان بچي به د 15 د 6 کالو په هغې به هم روجې نه وي. په روجو خو ماشوم مري نه، صحت یې ورسره ښه کېږي، روجه به یې پې نیوله.
نو چې ماسپښین او مازدیګر به شو نو ماشومانو به د لوږې د لاسه په ژړا شو، هغوی په روژه څه پوهېدل، بلدول به نو په لوبو ټوکو به یې مشغول کړل، نو ماښامي ته به یې ورسول. ولې د هغې هغه خپلو بچو سره زړونه نه دردېدل؟ ماشومان نابالغه بچي، زمونږ بچي به بالغانې، جنکۍ به پیغلې وي او دوی به پرې روژې نه سي. دا ماشوم دا څنګه ماشوم دی چې 15 کالو ته ورسېد یا د بلوغ او د بالغوالي اثار په انسان کې راغلل، کاله کې جنۍ روژه به خامخا نیسي او فرض دی. ښه صحابه به څونه اهتمام کو د روژو. په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو، نو هلته کې بعضې کسانو چې ګرمي وه سفر، نو نبی علیہ السلام خیمې مبارکې خښې کړې. څوک لاړل خیمې خښې کړې، چا څاروي بوتل هغې سیراب کړل، او یو ډله داسې وه چې هغوی پرېوتل د خیمو لاندې وده شو. نبی اسلام وفرمایل وی دا ولې؟ وی صاحب د دوی روجې دي، د دې خلکو په سفر د هغې خو دا خیال و چې زمونږ اجر ثواب به ډېر کېږي، ځکه مشقت هم دی، کړاو دی، ګرمي ده، سفر هم دی او روجې هم نیسو. دې خیال و چې زمونږ به ډېر لوی اجر او ثواب کېږي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی نن بې روجې خلکو ثواب زیات وګټه د روجې والا په نسبت. دوی خو روجه ونیوله، خپل عمل یې وکړه، او دا بې روجو چا چې روجه په سفر کې ونیوله قضا به یې کوي، هغوی ثواب وګټه. ولې؟ څاروي سیراب کړل، خیمې یې خښې کړې، خدمتونه یې وکړل، د قوم خدمت یې وکړه، په سفر کې د مجاهدینو خدمت وکړه، او دوی خو صرف ځان له روجه ونیول. او یو بل مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې ته یو انسان بې هوشه پروت دی او د پاسه پې څادر نیولی شوی دی. وی دا ولې؟ وی صاحب د ده روجه د بې هوشه شوی دی. وی لیس من البر الصیام فی السفر، په سفر کې روجه نیول داسې روجه چې سړي ته تکلیف ورکوي، دا نیکي نه ده، ما ته که دا روجه. دې وجه نه چې کم سفر کې سړي ته مشکلات دي، نشي نیوی روجه، د پېشمني انتظام یې نشي کېدی، یا ګرمي وي پکې، بالکل دل اختیار د روجه دې نه نیسي او بیا دې د هغې روجې قضا ونیسي. نو صحابه به د روجو دومره خیال او دومره اهتمام ساته. نو الحمدلله دغه مبارکه میاشت په مونږ راله، کوشش به کوئ چې پکې په شوق سره روجې ونیسئ. لومبې ثواب د روجې د کم ځای نه شروع کېږي، خو په هغې خو تاسو بېګاس هم شروع کړی د میاشت د لیدو نه. لومبې دغه ځای نه شروع کېږي چې میاشت ته به ګورئ، دا مسله ده. دا لومبې ثواب دی د روجې، لومبې عمل. میاشت ته به ګورئ، نو که میاشت هم ولیدله نو ګوایي به ورکړئ، روجه به کړي، او که میاشت هم ونه لیدله نو روجه به نی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، که میاشت هم ولیدله روجه کې، او که میاشت هم ونه لیدله نو کوجه کې. نو پیغمبر یو څه وایي او موږ څه وایو، که ډز دې واورېده نو اعلان وکړه، او که ډز دې ونه نو اعلان مه کوه. په لوی غم موږ اورېدلی یو، په خدای یقین وکړه. زه داسې پریشان یم، ما وی چې دومره وختي دغه شو مجبور شوم، یا الله دا قوم د خلکو سره څه کوي، د دین سره څه کوي، د اسلام سره څه کوي، د مذهب سره څه کوي، د مسلمانۍ سره څه کوي. ملا خو به پرېږدي چې ملا سره څه کوي. مفتو کې ډزې شروع دي، ډزه 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 ډزه، یو پسې ډزې کوه، بل پسې ډزې کوه، بل پسې ډزې کوه. یا د خدای نیکبخت و آخر په کم طرف روان یې. دې له زمونږ یو کوشش و، هغه راله سازش تباه و برباد کړ. زمونږ دا کوشش و چې د ټول پاکستان روجه په یو ورځ شي. دا به ښه خبره وه که بده به تاسو نه تپوس کړو چې د ټول پاکستان روجه په یو ورځ شي. مرکز سره هم رابطه وکړه، اجلاس هم په صوبه کې دلته مقرر کړ. بیا هم ورسره رابطه وکړه چې تاسو به مهرباني کوئ، وختي به خپل اجلاس نه ختموئ، ناوخته پورې به ناست یې، ځکه زمونږ د بانډو د میرو خلک چې رارسي نو دوی لږ لیټ رارسي، زر به نه خلاصوئ اجلاس. په دغه کې به نه مقرروئ، په انټرکان ټوټل کې، په اوقاف پلازه کې به مقرروئ. هلته مو ورته په قاسم علي خان جومات کې کمیټي جوړه کړله، په نفاذ شریعت کونسل دفتر کې مو ته کمیټي جوړه کړله، او مردان سره، ثوابې سره، او بنو سره، او چارسدې ټولو علماو سره مرابطې وکړئ چې تاسو مهرباني وکړئ شهادت ته راشي نو فوراً به صوبې ته رسوئ. صوبه به فوراً هغې مرکز ته رسوي چې په ټول پاکستان کې یو شان روژه راشي، چې دا روایت ختم شي، د پښتون دا نوم بدنام شي، بدنامۍ نه بچ شي. تاسو خیال نه بلو شیخ رشید بیان نو چې پښتون خو په صوبې سرحد والا خو په اوریس کې مو میاشت ویني، بل اخبار کې بیان وکړو. دا د هغې خندا ده مونږ پورې، د هغې مرکز مونږ پورې ظالمان خندا کوي. دې خو په اوریس کې میاشت را پیدا کوي، په اوریس کې هم دوی ویني، مونږ یې په اوریس کې نه نو،
خو خندا ته مونږ د خلکو د عوامو جوړ کړو د خندې کړو نو مونږ دا پروګرام او سابق صاحب سره ټولو سره دا فیصله وکړله او په یو شپه باندې دا کمیټۍ نور کله که ستاسو خیال و د مونږ د رزړو یا د ثوابې یا د مردان هغه کمیټي و په یو شپه میاشته کېناستېدل او زمونږ نه به حکومت یو ورځ وروستو داسې به که نه وه هغوی ته وایي چې نه مونږ په کومه شپه کښېنو په هغه شپه به تاسو هم کښېنئ بیا څه پیدا شوه هغې باندې مو اجلاس په صوبه کې مقرر کړ خپلې کمیټۍ مو دلته کې جوړې کړل صاحبه د ځان اعلانونه شروع کړل ډزې شروع شوې مونږ نه یو خبر ګواه نشته شاهد نشته شهادت نشته ګوره یو خبره درته کوم د روژې په مسلو کې نه زه مشر یم نه د دې کلي بل مولا مشر دی نه د عمرزو مولا مشر دی نه د عثمانزو مولا مشر دی نه د تنګي مولا مشر دی نه د شوقدر مولا مشر دی دا د مشرانو د وختونه افغاني صاحب د الله تعالی په قبر د انوار واچوي زمونږ باباجي صاحب و دلته تنګي استاد و مشران علما د دې نه مخکې مولانا عبدالحق صاحب و دې ټولو په شریکه د عزت رزړو ورکړی زه لا پیدا به هم نوم دا مشران موجود دي دا فیصلې د کوم ځای سابق صاحب د پلار نه به دا راتلې داسې به که نه وه د دې موجوده د رزړو د سابق صاحب والد محترم چې هغه د ټولو علما استاد هغه به دا فیصلې کولې د هغې نه پس دا فیصله په د رزړو سابق صاحب موجوده کوي ټول علما هغه راغواړي په روژه کې مجلس کوي او په کوجه کې مجلس کوي او چې د هغه فیصلې نو زمونږ سره فیصلې و چې هغه وي مه کوئ نه یې کوو داسې ده که نه ده رزړو سابق صاحب غریب فیصله نه ده کړې هغه نه مې تپوس ګواه وي نشته شاهد نشته ګواه نشته شاهد نشته فیصله نه ده کړې هغه په رزړو کې چغې خلکو ته وایي چې خدای مو بخر روژه نشته ډزې مه کوئ او څوک یو پسې کوه بل بل پسې اعلان کوه بل پسې اعلان کوه بل پسې اعلان کوه ملک په مخه واخیستی شو څومره ظلم شو د ټول پاکستان د مسلمان روژه کې اختلافات پیدا کړل عبادت کې اختلاف پیدا کړ دا ظلم دی که نه دی تاسو ناسې تپوس کوئ دا زیاتې دی که نه دی څومره خلکو ډزې وکړې څومره اسراف وشو که په دې ډزو انسان لګېدلی دا خره چې جمع د خلک په برنډو کې په کوټو کې دننه پراته ګنې که دا په اوړی وي او په کلاو میدان دا خلک پراته وي څومره مسلمانان به په دې ډزو کې په دې مړه به وو څومره پکې زخمیان وو ښه په ټیلیفونونو باندې زما خو یقین وکړه ټیلیفون د ممبرۍ څونه ټیلیفونونو ماته کېږي د هغې نه زیات سیټ مې د ټیلیفون خراب شو مصري له مې یوړو یا خدای څونه به د خلکو په دې ټیلیفونونو تاوان وشو څومره ډلې پکې وشوې څومره بې ځایه مسلمان ته تکلیف ورسېد زنانه پاس او شا او پېشمني کوه او ناوخته دی او شا به یقیني روژه ده او حقي روژه ده او یقیني کوم ځای نه یقیني او حقي روژه ده ستا پلار ته ګوۍ شوې ده که ستا مور میاشت لیدې ده که خور دې لیدې ده او که زوی دې لیدې ده او که رور دې لیدې ده چا لیدې ده نه زه خبر نه بل ملا خبر نه بل چا نه خبر نه بل چا ته اطلاع او صاحبه ډز دی او ډز پسې ډز او غم خو بیا د ملا په سر خو تبر سر خوړلی را بریږي که نن بیا مولا وکنځلی شو د دغې ظالمانو د لاسه مولا وکنځلی شو نن بیا ولې های های مولا چې دی را باندې بیټۍ مروجه راوسته نو ستاسو د پرب قسم ټول په دې جومات کې ناست یې چې دا په څومره جوماتونو کې اعلانونه شوي دي تاسو له مې قسم در کړي رښتیا راته وایه دا مولیانو کړي دي کم جومات کې مولا کړي ما ته وښایه هغه مولا ده دا هغه مولا سره خبره ده یو ځای مولا اعلان نه دی کړی خو لوډ سپیکر هم په قبضه کې اخیستی دی او ټس رابچي او ډک به وله ورکوي او صاحبه اعلان دی دین تاسو موږ نه قبضه که مونځ تاسو موږ نه قبضه که جومات تاسو موږ نه قبضه که دغه یو جنازه پاتې ده بس به هم پرېږدو ځای مخکې جنازې هم کوئ آخر لږ انصاف پکار دی مونږ ستاسو په ټیپرو کې ګوتې ونه والي چې دا ټیپر د زیړو کرل او کشنه دی وکرل مونږ ستاسو په ګنو کې ګوتې ونه والي چې دا تخم مه کره دا بل تخم کره 310 پوست به خشتا چا چې به ګنې جو نو خوند به یې وله ورکو نو دا ولې نه کوئ چې دا نور دا سخت ګني م راوړل مونږ دا ګوتې ونه والې مونږ دا ونه وي چې دا غنم و پخوا هغه مکسي پاک او خشته ډوډۍ به یې خوږه هم پرېښودل او پارامي غنم هم را پیدا کړل دغې کې مونږ ګوتې ونه والې ستاسو په کاروبار کې مونږ ګوتې دین خو د مولا سره تعلق لري د خدای او د رسول په کتاب خو دا خلک پوهېږي نو دې کې ولې تاسو ګوتې وهئ بې د مولا د حکم نه لوډ سپیکر کې اعلان ولې کوئ ډلې ولې کوئ ډلې خواصې هم ګناه ده د ظلم ولې شروع کړی دی اوس بل غم دی یو غم نه دی ګورئ اوس د کنځلو وخت د سابق صاحب او د مولیانو بل را روان دی چا درته وښیمه ماښام دی پکې خدای خیر کړي که ماښام میاشت ونه ښکارېده او کمو خلکو لیده اډو چا ونه لیده یا ډېرو لږو لیده نو بیا به مولا ته کنځلې ګوره پېشمني پاسولو په روژه کم دی میاشت ولیدی شوه څه چا ولیدله بې ځایه خلک پاسول مولیانو او مولا ته به کنځلي او د شپې را باندې وخوړه او بې ځایه را باندې پیشو ګوی په ناره را باندې ونیوله
او که میاشت لږه غټه وه ویې خوړه را باندې، که لږه میاشت غټه وه له 100 کسو لیدله بیا به څه وایې؟ ویې خوړه را باندې که نه، حقه روژه را باندې موله وخوړه، حق یې را باندې وخوړه، نو په کمه کې د نه خلاص شو. اوس د خدای وریاس کې چې سبا یې مونه نیسې. مسله خو دغه ده، مسله خو علماو دا فیصله کړې ده چې د تیر شوي د شو قدر ګوره مونږ به هغه خبره کوو چې کم رسول الله مبارک وی دي. دین د چا د خولې مبارکې نه راغلی دی؟ د نبي علیه السلام. چې هغې څه ویلي هغسې به کوو. فرمایي مبارک صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چې ووینې روژه ونیسه، میاشت روژه ونیسه، چې د بیا ولیدله اختر ته، بس خبره خلاصه ده. د شو قدر د میاشتې د ګواهانو په حساب، میاشت خو د 10 نه زیاته نه، یا یو کم 10 یا 10. د شو قدر د میاشتې ګواهان چې کوم پر ازړو کې سابق صاحب او نور علماء ته تیر شوي دي، په هغې حساب د خالي پر 10 د شو قدر پوره کېږي. په هغه حساب د شو قدر 10 ته څه پر پوره کېږي؟ د خالي. په خالي خو نشي نه وي، په یو کم 10 خو ته فیصله نشي کولی. نو چې په خالي 10 پوره شوې نو روژه به څه پر ورځ راځي؟ د اتوار. لیکن که د خالي په شپه لکه بېګاله میاشت ښکاره شوه نو یو کم 10 به شي شو قدر، یو کم 10 هم کېدی شي د خالي به روژه شي. فیصله خو دا ده. که بېګاله د میاشت ولیده خو سبا اختر شو، د شو قدر میاشت یو کم 10 شوه، او که بېګاله دې ونه لیدله نو سبا بیا د شو قدر 10 ده، د هغه تېرې ګوی په حساب، نو د اتوار پر ورځ به دې روژه. هلکه سعودي کې روژه ده او سعودي کې اختر دی. سعودي زمونږ نه 2 ګنټې وروسته دی، په دې ځان پوه کې 2 ګنټې د هغوی ټایم زمونږ وروسته دی. حاجیان صاحبان حج ته تللي هغوی ته پته لګي 2 ګنټې فرق دی زمونږ او د هغوی. کله داسې وشي چې میاشت دلته کې د انور د خطو نه لږه وروستو سار کې راښکاره شي، مونږ یې ونه وینو. دلته کې مونږ هم ووینو خو معمولي، او زمونږ نه خو سعودي ته 2 ګنټې پس پرېوځي. نو هلته کې د انور رفتار تیز دی او د سپومۍ کم دی. نو هلته انور نورم ترې مخکې تلي او دا میاشتې وروسته پاتې کېږي. نور تیز دی، نور په شواروس کې خپل سفر پوره کوي، ځای له راځي، او سپومۍ چې ده نو دا په میاشت کې خپل سفر پوره کوي، خپل ځای له راځي. یو شواروز او یو میاشت څونه فرق دی. نو چې دلته کې مونږ ته به ښکاره شي د انور په سرخۍ کې خو کم خلک به وویني، خو چې سعودي فضا ته د انور او سپومۍ رسي نو انور خو تیز دی، هلته نور هم مخکې شوي، نو هلته کې د سپومۍ زیاته وروسته وي نو ډېر خلک یې وویني. زه یې هم ووینم، هغه هم زما هم روژه شي، د هغه هم روژه شي. کله داسې و چې دلته کې نور سره یو ځای پرېوځي، زه یې ونه وینم. او چې سعودي ته رسي نو هلته خو انور مخکې شوي ګن، انور رفتار خو تیز دی، په دا 2 ګنټې کې دی کافي وخت مخکې کېږي. نو هلته کې ترې وروستو پاتې نو خلک یې هلته ویني د هغه روژه شي، زما نه شي. کله به سعودي سره زما یو شان روژه راځي، کله به د هغه وي زما بني، کله به مې هغه سره یو شان اختر راځي، کله به د هغه اختري زما بني. دا خو هر څه د اصولو مطابق دي، دا خو د شریعت یو اصطلاح را روانه، یو طریقه را روانه ده. اوس بېګاله که میاشت غټه ښکاره شوه نو دا به د دې خبرې دلیل نه چې دا دویمې شپې ده. دا ګوره اوس نبي علیه السلام څه وایي؟ مونږ هر ځای کې د پیغمبر وایو، د پیغمبر امتیان یو، مسلمانان یو، هر ځای کې د هغه خلاف روان یو. دا خلک وایي دا چې دا دویمې ده او درېیمې ده، که نه وایي خلک؟ وایي که نه وایي؟ ښه، اوس پیغمبر علیه السلام مبارک څه فرمایي؟ وایي د قیامت د نښو نه یوه نښه دا ده چې خلک به دا وایي چې دا میاشت د دویمې ده او د درېیمې ده. دا چاته څه پته لګي چې دویمې ده او که د درېیمې ده؟ که دلته کې د انور سره یو ځای راښکاره شوه، یا د انور نه دا میاشت سهر کې مخکې وه، نو هلته به وړه ښکاري، ته به وایې دا یوې ده. او که دلته کې د انور نه وروستو دا میاشت لاړه، نور سره یو ځای ونښته، نور ترې مخکې راوخت او دا سپومۍ وروستو راوختله، هلته به غټه ښکاري، وي به د یوې، تا ته به غټه ښکاري، ته به یې د دوو ده. د یوې او د دوو پکې نشته، خبره لیدوله ده چې پوره سړی ورته په جور نظر وګوري او ویې لیدله که غټه ده او که وړه ده، د دوو ده او که د 5 ده او که د 6 ده، خو چې هلته ښکاره شي. یاره دا نه چې ته کوټه کې ناست یې او ته وایم زه ووینم، نه ته به یې طلب کې ګورې به ورته کتل مستون دي، نظر به ورته کوې. نبي علیه السلام صحابو ته حکم کړی دی، وایي تاسو لاړ شئ میاشته وګورئ، ترغیبات یې ورکړي دي، نو کتلو کې ثواب دی. دا پکې نشته چې دا د 2 ده او که د 3 ده. زما ګمان دا چې بېګاله به غټئ. ولې به بېګاله غټئ؟ ځکه سعودي کې بېګا لیدل شوې ده، نو چې هلته لیدل شوې ده دلته نه ده لیدل شوې، او په سعودي کې لیدل شوې ده، نو معلومیږي دا چې دا د انور نه پس په افق کې په دې غاړه کې موجوده وه. نو نن به د انور نه پس زیات وخت موجوده، نو چې زیات وخت موجوده نو خامخا به ښکاري، ډېر خلک به وویني. دا پکې نشته چې دا د 2 ده،
دا د یوې ده خو تبر زمونږ سر لدې هغې نه خو مونږ خلاصېږو نه روژه را باندې ملا بېځایه ونیوله اوه میاشت ښکاره نه شوه هسې پېشمني له پاسولو او خوب نه وویستو او که ښکاره شوه وګوره که نه د دوو ده را باندې وخوړه اوس کم خوا ده نه وتښتو کابل خو هم لاړ هغې ته خو هم نه شو تښتېدی په کم طرف لاړ شو خدای ته وګورئ مسلمانانو ورونو بېځایه ظلمونه مه کوئ کم از کم دا روژه او دا اختر دا د دین هغه څیزونه لري چې دې تعلق د عالم سره دی د شهادت سره دی نو په دې کې خپلې فیصلې مه کوئ د مولا د فیصلې انتظار وکړئ دومره ډزې ته یقین وکړه چې د خلکو دا وطن روانه بس هسې ډاډه دي زمونږ او بیا زمونږ تورنګزو د خلکو ډزې هسې خوښې دي بلا کلاشنکوپي دی او ډزار خېجه او صاحب په لوډ سپیکر یو ځای کې میلان کوه بل جومات کې میلان کوه زمونږ نیازلیم پکې اعلان وکړ دته خو مې توبه به وباسې ګنې وجنم دی په ده خو مې دوباره دې غریب خو راغی وي بس ما نه غلطي شوې ده او ما وایي خلکو اعلان وکړئ ما وایي چې راشه بس اوس خو اعلان دی نو مې تا خو موږ ته کار وکړ خلک وایي چې دله مولوي صاحب د جومات او ما ته ډېرو خلکو ستاسو د جومات نه اعلان وشو مې به نیازلي نه وي دغه وخت سره ګنې بس ما ته خو مې وجلې مې اوس بلا چل کې چې ته به ځې او خپله دغه به کې هغه خپل ګناه معافي به غواړې او مخامخ به اعلان به کوې چې وروره ما نه غلطي شوې ده نو خو دې خو راغی او بیا دوباره اعلان وکړه چې وروره ما خو بل اعلان وکړو موږ هم ورپسې وکړو بس په غلطۍ کې دا کار شوی دی بهر صاحب انسان چې خپله غلطي ومني نو دا غټه خبره ده او بیا اعلان یې وکړو چې یاره ما غلطۍ سره کړي دي لیکن ډېرو خلکو ګورې بیا مې اعلان نه دی کړی او زه راته دا ووایم دا زموږ د دین او د اسلام خلاف یو سازش و بس غټ سازش چې د مسلمانانو منځ کې اتفاق ختم شي د افتراق پیدا شي او دا جګړې جوړې شي او خلک په دې مولیانو پسې کنځلو کي او که ونیولی شوه هم اوس وایي څوک وایي وینې ور راباندې څوک وایي ویې خوړه راباندې چې دا بدې ردې او دا خبرې خلک یو د مولیانو پسې وکړي مې په دې زمونږ پروا نه کوي چې مونږ په داسې هم دا خبرې کېږي مولا د دوی د کنځلو نه اخلاص کړه او چې دا په دا ورځ به دې نه کېږي او زه دا مونږ له دا کنځل ښه دي ځکه دي چې په مبارکو ورځو کې به د مولیانو پسې کنځل او غیبت وشي نو ثواب به لږ زیات وشي دې کې هم زمونږ پیدا را خیال هم راغی نو دا مهرباني وکړئ لومبې مسله خدا چې میاشت ته به ګورئ میاشت ښکاره شي روژه ده غټه ده ښکاره شو که وړه ښکاره شو د دویمې او د یوې پکې نشته او که میاشت ښکاره نه شوه نو بیا به کوجبئ دا لنډه ده نبي علیه السلام وینا ده زما وینا نه ده نو بس هغه شی خو بس اوس پکې ختم دی ځکه چې تاسو خو راباندې راوستې ده دویم بیا د رمضان روژه چې نیسئ رونو پېشمنې کور ګورې مستحب دی مسنون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده دعاګانې پېشمني ولاته کړې دي اللهم صل علی ان الله وملائکته حدیث کې راځي ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین الله او د الله فرشته چې څوک پېشمني کوي هغه له د رحمت دعاګانې کوي الله په خپل رحمت نازلوي او فرشتي ورته د رحمت دعاګانې کوي نو پېشمني ته خامخا پاسئ اوړي کې خلک پېشمني له پاسې او جمعې کې شوق نه کوي نو پېشمنۍ کول دا مسنون دی مستحب دی باقي د روژو متعلق چې څه مسایل دي هغه به انشاءالله درته په آینده جمعه کې ذکر کوم دا یو تپوس دي چا کړی دی چې لس ورځې په اوبو ماته او لس ورځې په مالګه او لس ورځې په پل داسې د ښځو مسله ده دا شریعت کې نشته چې لس ورځې په اوبو ماته او لس ورځې په مالګه او لس ورځې په پیو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تخصیص پکې نه دی کړی ښه دا ده چې سړی کجوره وخوري دا هم استحبابي درجه لري ځکه چې صحابه کرام او نبي علیه السلام هغې به کجورې زیاتې خوړې د کجورو وطن په دې وجه به زیاتې خوړې دا هم نه چې ګنې کجوره کې ثواب ډېر دی په نورو کې کم دی خو د صحابو سره او د پیغمبر اسلام سره په دې کې یو پوټی لږ دغه زیات راځي نو کجوره یا اوبه یو ګوټ یا لسی په حدیثو کې دې ذکر دی نو دا د په هغې ته روژه خپله ماتولی شي یو مسله درته بله وکړم دا لږه مهرباني وکړئ چې روژه ماتي بعضې خلک داسې کوي چې هغې روژه ماته کې په کور کې ډوډۍ وخوري د هغې نه پس د ماښام منځله راځي دا قطعا دا رواج ختم کړي د ماښام مونځ په اول وخت کې مسنون دی وروسته بیا کراهیت ته رسي روژه ماته که کجوره وخوره یو دوه کجورې وخورئ اوبه مسکه بیا مونځ د ماښام وکړه د هغې نه پس ډوډۍ لږه داسې مه کوئ ځکه په هغې ټایم لګي وخت زیات لګي نو چې ته وخت ولګې د ماښام مونځ نه وروسته شو نو مکروه دي او چېرته د پیغمبر علیه السلام د صحابو دا عمل راغلی هم نه دی د صحابو د نبي علیه السلام عمل ده چې هغې به روژه ماته کړه روژه ماتې پسې بیا فورا مونځ وکړه مانځه نه پسې بیا ډوډۍ خوړلې ده
دې باندې خو پوه نه شم. جهنم وی په ځمکه کې دی او جنت بره دی. مونږ به دا الله خوښه ده. دا پته چاته هم نه لګي چې جنت کم ځای دی او جهنم کم ځای دی. دا به د قیامت پر ورځ رب العالمین د محشر یو غټ میدان جوړ کړي. غټ میدان به الله جوړ کړي. هغه میدان ته به جنت هم راوړي او هغه میدان ته به جهنم هم راوړي. جهنم به د هغه میدان نه ګیر چاپېري. حدیثو کې داسې راځي. امام قرطبي یو کتاب لیکلی دی په احوالو د محشر کې هغې لیکلی دی چې غټ میدان وي په هغې کې به دا ټول خلک جمع شي. د هغې نه ګیر چاپېره به جهنم راته وکړي او په هغه جهنم باندې به پولي، هغې ته د صراط پل وایي، په هغه پول چې واوړې نو مخامخ جنت ته ځي. دغه یو دغه دی. په روژه کې غاښ اوښکو باندې روژه ماتېږي که نه؟ نه. که وینه تېره نه شي نه ماتېږي، او که وینه تېره شو نو روژه ماتېږي. که وینه تېره شي عموما چې سړی غاښ وباسي نو وینه پکې تېرېږي، نو که داسې مالوچ په خوله کې کېږي چې هغې سره وینه تېره نه شي نو روژه نه ماتېږي، او که وینه تېره شوه نو روژه ماتېږي. وی بعضې خلک وایي چې د ماسپښین د 4 رکعاتو سنتو نه پس د فرضو پورې نفل نه کېږي. خبره داسې نه ده. نفل کېږي خو بهتر دا دی چې سنت وکړې نو متصل هغه سنتو او د فرضو په منځ کې بل عمل مه کوه. بعضې زموږ علماو لیکلي دي، یو قول پکې شته دی چې که چا سنت وکړل ورپسې نفل وکړل دوباره دې سنت وکړي. هغه مرجوح قول دی، راجح قول نه دی. سنتو او د فرضو منځ کې بل عمل کول نه دي پکار. سنتو پسې فوري فرض پکار دی. یا که ساسکار تسبیحات پکې وی نو کولی شي. دا د نبي علیه السلام طریقه وه چې د فرضو نه مخکې هغې سنت کړي دي متصل. ماسپښین امام سنت نه کړي نو هغه جمع ورکولی شي او که نه بلکل ورکولی شي. ښه خو دا ده چې دې سنت وکړي او د هغې نه پس دې جمع ورکړي. لیکن که ده سنت نه کړي او دې جمع وکړي او د هغې نه پس سنت کوي هم کولی شي. په انجکشن سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي. په انجکشن روژه نه ماتېږي. د رمضان مبارک په 23مه شپه کې، دا خو لا 23مه نه ده راغلې کمبخته، بعض امامان کم صورتونه وایي د شپې ته خلک د صورتونو شپه په شریعت کې هېڅ ثبوت شته که نشته؟ نه، هېڅ ثبوت د دې نشته. نه د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه ثابت دي، نه د امامانو نه ثابت دي. ثبوت نشته. دا زمونږ د دې مشرانو یو خپله طریقه وه. یو حدیث دی، اگر چې حدیث باندې علماء کلام کړی دی چې په دغه شپه باندې سورت عنکبوت او سورت روم کې څه فضیلت شته د هغې په وینا کې. نو زمونږ د مشرانو دا یو طریقه جوړه کړې چې امام ته به یې وایي چې ته دا سورتونه ووایه، مونږ به یې وورو، ستا به هم ثواب وشي زمونږ به مو شي. او بیا خو اختر دی، امامان خو غریبانان، نو هغې له به یې څه له 100 روپۍ ورکړئ. نو که په دې نیت دا سورتونه وایي چې یاره زما به هم ثواب وشي او د دې مقتدیانو ووري دي به هم ثواب وشي، او دا پیسې که په دې نیت ورکوي چې زما یو خیرات به وشي او صدقه به وشي، زه به ورکړم. تخصیص یې د شپې سره نشته، هر وخت ورکولی شي. په 23مه هم ورکولی شي، 24مه هم ورکولی شي، 25مه، 26مه هم ورکولی شي. نه فرض دي نه واجب دي. بلکې دا تخصیص کول چې خامخا به د امام صورت وایي، زه به یې خامخا اورم، دا پیسې به خامخا ورکوم، دا بیا ښه خبره نه ده، دا بیا بدعت کې راځي. داسې نه ده. او زه حیران په دې یم چې تاسو د دنیا ګناهونه کوئ، ناروا او ناجایزه کوئ، چاته هم هغې کې د مسلې تپوس ونه کړو. خو که ستا رجیبه ملا یو 10 روپۍ ځي نو په هغې کې قړتې جوړې کړي، دا ښه دي او که دا خرابې دي. د هغې نه مخکې پیسې ورکوه، خیراتي غریبانان دي، ستا پته حق دی. نو څه شرعا نه څه واجب لازم فرض نه دي. بره نیادري دا ماشومان چې دي دا بره ورسره مشران هم شته دي، خو پته نه لګي چې هغې ورته ولې غږ نه کوي. دا مشران ورسره بره دي، یو څو څپېړه دي وړونه وباسئ. دعا کوي چې رب العالمین د رمضان متعلق چې څه مسایل دي اب آینده جمعه کې درته بیان کړم. رب العالمین د رمضان دا میاشت به موږ په خیر تېره کړي. پروردګار دې موږ له صحیح روژو نیولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ په رمضان په دې میاشت کې د ګناهونو نه وساتي. خصوصا خلک اوزګار یې غیبت ډېر کوي، الله هم د غیبت نه، د چغلو نه او شیطانت نه محفوظ وساتي. او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حیا او عزت نصیب کړي، د بې حیا او د رسوایۍ نه دې الله محفوظ کړي. زمونږ چې څومره ګناهګار یو، الله د رمضان دا مبارکه میاشت زمونږ د ګناه درجېدو ذریعه وګرځي، زمونږ د نیکو درجو د بلندو ذریعه وګرځي. د مسلمانانو کې الله اتفاق او اتحاد پیدا کړي. الله مجاهدین چې په کومه ځمکه دي یا الله ته کامیابي نصیبه کړي. یا الله چې کوم ځای کې مسلمانان په جیلونو کې قیدیان دي، الله تعالی ته اخلاصي نصیب وګرځول کړي. الله زمونږ د ټولو مسلمانانو اسلامي وحدت او اتحاد برقرار کړي. زمونږ د لاس او زمونږ د ژبې او زمونږ د نورو اعضاؤ نه الله هغه کار وایي چې په کوم ته خوشحالېږي، او د ګناه نه الله محفوظ کړي.